ابو جهل ویل کوي د ابوبکر کره به تللی هلته یې ګورئ د ابوبکر کره به تللی هلته یې ګورئ نو چې د ابوبکر رضی الله تعالی کره ورغله نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانې کورې عایشه بیبي وړه وه اسما رضی الله تعالی لږه لویه وه داسې پیغله وه هغې ته یې ویل وی پلار دې څه شو پلار دې څه شو هغې ورته ویل ما ته څه پته ده وی تا ته پته وي نشته ما ته پته ابو جهل ظالم چې څپېړه تاو کړه اسما رضی الله تعالی په مخ څپېړه ورکړه ګوره پردی لور په زنانه اوس هم څوک لاس نه اوچتوي خو دومره ظالم و چې د حسین لاس اوچت کو او اسما رضی الله تعالی څپېړه راواچوله اسما رضی الله تعالی فرمایي وایي ما له چې څپېړه راواچوله دومره زورداره څپېړه وه که نه چې زما غوږ وشلېدو په غوږ مې والی وه مندرۍ نو غوږ مې وشلېد هغه مندرۍ رانه ښکته ورتاوه شوله ورتاوه شوله وی دی رووتو او دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام وی چې ته که نه زمونږ کره لومبی رالو وی زمونږ کره چې رالو وی ما داسې زر وکړو وی ستوان مې ولې لږ تیار کړي و اسما رضی الله تعالی فرمایي ستوانو داسې او په مشک کې مې ورله اوبه اچولې وي خو وی کور کې څه نه و چې هغه مې ورله تړلې وي خوله مې مشک له تړلې وي نو وی داسې زما داسې د دې نتاق ورته ویلی شي د دې پرتوک د پاسه به د زنانو به دا خېټه داسې تړلی چې دا پرتوک پرې مضبوط وي دا بعضې ملکونو والی اوس هم داسې تړي په دې ملا باندې داسې یو پټه غونته تړي وایي داسې یو پټه وه یو بیلټ و موږ به د پاسه پرې دا ځان تړو چې دا پرتوک مو مضبوط وي وایي بل شی مې ونه موندو هغه مې د ګېډې نه راوسپړده زر مې په من نیمه کړه په نیمې مې د مشک خوله وتړله په نیمه باندې مې ستوانو له خوله وتړله او دوی له مې ورکړو وایي نبي علیه الصلاة والسلام لاړ ابوبکر رضی الله تعالی ورسره لاړو چې لاړو وی سیده مدینې منورې ته لاړو لاړه غاري سور ته غاري سور ته لاړو وی مونږ ته یې وویل چې مونږ به په غادا طریقه ورته الله تبارک وتعالی ښودلې وه چې مونږ به په غاري سور کې څه ورځې یو ځکه کو ډایرکټ مدینې منورې ته ځو که نه خو دوی راپسې روزي په لاره کې خو لاندې کوي نو څه ورځې په غاري سور کې پاتې شو چې دوی په ګرځېدو ستړي شي چې زه لاسه نه وتي دي نو دوی به ځان له په کلاره کښېنوي نو بیا به مونږ سفر شروع کړو بیا به مونږ سفر شروع کړو وی دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه لاړو غاري سور ته غاري سور ته لاړو اسما رضی الله تعالی عنها دی به خوراک تیار کړی و داسې ستوان وتوان به یې تیار کړي وو نو دی به د شپې نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی هغه به غاري سور ته به ولې خېجول غاري سور ته ګوره دا ډېر زیات لرې دی ښه دا غاري سور چې دی که نه دا د غاري حرا نه لرې دی غاري حرا لږه نږدې ده زه چې دا ځل عمرې له تللی وم نو زه غاري حرا ته ختم نو زما د مخ باندې د انور لږ بد راځي ما ته صحیح نه جوړونته ده زه چې غاري حرا ته وختم او راکوز شوم که نه نو د مخ مې زه سم پوستکې اړولی بالکل د انور داسې کړی وم که نه چې بالکل خراب کړی وم مور مې را سره وغیره ته دا در سره څه وشو میدان غرمه دي که نه دې ته خو به نبي علیه الصلاة والسلام روزانه دغې ځای ته ختم موږ به نه خېجو بیا غاري سور ګورې د غاري حرا نه ډېر زیات لرې دی نو غاري سور ته نه وم تللی ځکه مور مې را سره وه هغه نه شو تللی نو دا ډېر زیات لرې دی یو غر باندې به وخېجي بیا به په دویم غر باندې به راورخېجي نو اسما رضی الله تعالی به هره شپه یو بل ته زنانه یوازې د دشمن یره او دومره لرې غر ته ختل دی به دا خوراک نبی علیه الصلاة والسلام له وړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه زوی و عبدالرحمن بن ابي بکر دی به د ورځې په مکه کې ګرځېدو حال احوال به معلومول او د شپې به تلو بیا به هغوی ته بیانول چې په مکه کې دا چل ښکته شروع دی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ولاړ او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره لاړو اسما رضی الله تعالی فرمایي وایي زمونږ بابا راغی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار چې وکړه ابو قحافه دی کافرو دله ایمان نه و راوړی مونږ ته یې ویل چې پلار خو څه شو مونږ ورته وی چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره وتی د هجرت له وی چې لاړو وی چې ما ته پته ده چې تاسو به یې نارې وږې پرېښیږئ چې په کور کې څه هغه به یې د ځان سره وړي ځکه چې هغه څه مومي په دغې خپل یار باندې لګوي تاسو به په کور کې وږې پرېښیږئ اسما رضی الله تعالی فرمایي ما منډې کړې داسې وړې وړکاڼې مې راټول کړو او په المارۍ کې مې کېښوده د پاسه مې پې کپړه واچوله وی دی خو په سترګو ړوند و ما د خپل نیکه د لاسه ونیو ما ورته ویل چې بابا ډېر شی پیسې راته پرېښي دي دا لاس مې ورته د کپړې د پاسه داسې تېر کړو چې دا پیسې دي هغه به سکې وي که نه ما چې دا ډېر شی پیسې راته پرېښي دي وی چې ښه چې پیسې درته پرېښي دي نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړو که نه د ده سره په دغې وخت کې 40,000 درهم ورسره وو او بیا د په غریبانانو باندې لګول نو کوم وخت کې چې د هجرت کو د ده سره 600 درهمه پاتې شو نو هغه 600 درهمه هم د ځان سره واغېستل
هغه مو واغستل وی کو د نبی رسول الله ضرورت ته په لار باندې راځي په د باندې به لګوم او بیا چې مدینه منورې ته لاړ دغه پیسې وسره وي نو مسجد نبوي له پزمکه واغستله هغه مو لګولي ادیو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما د هر تن بدله په دنیا کې ورکړي سیوا د ابوبکر نه د ابوبکر بدله به الله دله په جنت کې ورکړي زه په دنیا کې نشم پوره کولای زه په دنیا کې نشم پوره کولای نو روانو دلته کې کفارو له غوغا په مکه مکرمه کې شروع کړه او نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله عنه غاری سور تلاړو نو په دې مکه مکرمه کې داسې کسان زیاتو دا قافی والا چې هغه به د خپې نه پته لګول چې دا د پلان کې خپه ده دا د پلان کې پس مکه به چې چاپ د خپې اولید کنه د دینه معلومات کولې دا د پلان کې خپه ده نو چې غاری سور ته لګ نږدې شو کنه نو ابوبکر رضی الله عنه نبی رسول الله ته فرمایي دا الله پاک پیغمبر زما اوږې ته راوخېجه زما شاته راوخېجه ځکه چې ته په ځمکه ځینو ستا خپې ناپونه پرېږدي او په مکه کې داسې کسان شته چې هغه د خپې نه معلومات کوي نو هغوی ته به ټولو ته پته ولګي چې نبي علیه السلام دې ځای ته تللی دی زما اوږې ته راوخېجه نو نبی علیه السلام یې په شا واغسته او غاري سور ته یې وردننه کړو